أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن زمن د بیان موضوع دا خاون با خپل ښځې ته دین ښیي، څنګه چې الله تعالی په سورة تحریم آیات نمبر 6 کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. داغی ترجمه دادا: اے ایمان والو، بچ کوئ خپل ځانونه او بال بچ، یعنی خپل بیبیانی او اولاد، خپل د اورنا چې خشاک د هغې به خلک وي او کاڼي په هغې اور باندې مقرر دي ملائک سخت، یعنی طبیعتونو والا، طاقتور، نافرمانی نه کوي د الله تعالی نه، د هغې چې امر کړی وي دوی ته نافرمانی نه کوي الله تعالی نه، د هغې چې امر کړی وي دوی ته، او کوي دوی هغه څه چې دوی ته حکم ورکړی شي. یعنی یو خبره یاد ساتئ چې په اهل کې بیبي هم شامله ده. دویمه خبره دا ده چې دا خو د نمر نه هم ښکاره ده چې د جهنم نه د خلاصي دپاره د دین نه ځان خبرول ضروري دي. لہذا معلومه شوه چې سړی به خپلې بیبي ته دین ښیي چې د جهنم د اور نه بچ شي. د ډیرو زنانو عقیدې ډیرې خرابې وي او اکثر هم دا زنانه د جادوګرانو او کوډګرو خواته ځي او هم دوی په یو بل باندې اکثر کوډې منترې او جادو کوي او د بیمارو دپاره یې خپل ذمهواران مقرر کړي وي. چاته د دانو ذمهوار وي، چاته د سرخوږي ذمہوار وي، چاته د بادو ذمہوار وي. دغه شان چې کارغه په کوټه باندې کینی او اوازونه کوي نو وایي میلمانه راله، او چې میلمه راشي نو وایي دا کارغه په کوټه باندې ناستو او اوازونه یې کول. دا قسم خبرې په دې زنانو کې ډېرې زیاتې وي او دوی د احکامو او اعمالو هم خبر نه وي، خصوصا د خپلو خاصو بیمارو وغیره نه. د ښځې او بچو سره اصل او حقیقي مینه هم ده چې ته د هغې دپاره د جهنم نه د خلاصي سوچ او فکر وکړي او د هغې د ژوند د ښایسته کولو غم در سره وي، کوم ژوند چې ابدي او د آخرت ژوند دی. دا خبره صحیح ده چې دا هم د بچو سره د مینې یو برخه ده چې ته هغې ته د خوراک د جوړې جامې غم وکړې، خو دا د مینې یو برخه ده او دا نامکمله مینه ده.
او کچرتا بالفرض داسې وشي چې ته ناکام شي په دې کې چې په خپلو بچو او ښځله جوړه جامه او رزق پیدا کړي نو دا دومره نقصانی خبر نه ده بلکې لوی نقصان دا دی چې ستا بچي او ستا ښځه آخرت کې د جهنم خشاک شي. ټول قدرمنو ورونو ته دا نصیحت دی چې کوشش کوئ خپلو بچو ته او بیبیانو ته د الله تعالی او د هغه د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم طریقې وښایي. د حق پرستو علماو بیانونه ورته واوروئ، اسلامی او اصلاحي کتابونه ورله راوړئ، په خپله دین زده کړئ او هغوی ته یې وښایي. که چېرته د زنانو دیني مجالس او پروګرامونه وي او په هغې کې ورته قرآن حدیث ویل کېږي نو هلته یې لیږئ او ورته وایي چې داسې قسمه مجالس کې ګډون کوئ، ځکه چې تاسو ته ما په لومبي ټولنه په لومبه کې د قرآن مجید د آیات واورو: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، بچ کوئ خپل ځانونه او بال باد یعنی بیبي او اولاد خپل د اور نه چې خشاک د هغې به خلک وي او کاڼي په هغې اور باندې مقرر دي ملائک سخت طاقتور نافرمانی نه کوي الله تعالی نه د هغې چې امر یې کړی وي دوی ته او کوي دوی هغه څه چې دوی ته یې حکم ورکړی شي. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.